رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور صدق الله مولانا العظيم. عزتمندو مسلمانانو دا درس چې کومه سلسله شروع ده نو د قرآن کریم نا مختلفو ځایونو نه تاسو ته موږ درسونه کوو. نو نن دا د سوره بقره 8 نمبر 9 نمبر او 10 نمبر آیاتونه دي. الله رب العزت په دې کې مؤمنانو ته خبرداري ورکړي او مؤمنان په دې حقیقت باندې پوهه کوي چې مؤمنانو داسي یو تند پاتې نشي چې هغه په اسلام کې داخل نشي. تاسو ټول په اسلام کې داخل شئ او د شریعت او د اسلام داسې یو حکم دی پاتې نشي چې هغه حکم تاسو نافذ نه کوي او تاسو په هغې باندې عمل ونه کوي. یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان خاوندانو د ایمان داویدارو لا اله الا الله وینکو ادخلوا فی السلم کافه دن شی په اسلام ټول کې ولا تتبعوا خطوات الشیطان او تابعداری مکوئ تاسو د قدمونو د شیطان انه لکم عدو مبین یقینا داته شیطان ستاسو د پاره دشمن ښکار دی. نو عزتمندو د ادخلوا فی السلم کافه دا معنا ده چې دننه شئ په اسلام ټول کې. یعنی معنا دا ده چې اسلام تاسو که نارینه یې او که زنانه یې که مشران یې او که کشران یې او که بادشاهان یې او که ګداګان یې ټول دننه شئ په اسلام کې. داسې یو وخت رانشي چې تاسو کې یو کس دی د اسلام نه باري. نو معنا دا ده چې دا موږ او تاسو باندې دعوت کار دا لازم دی چې موږ به فرد ته د امت مسلمه دا دعوت رسو. فرد ته یو فرد ته او هغه دعوت دا دی چې اسلام صرف د نجات لار ده او صرف د کامیابی لار ده او دنیا او آخرت په دې باندې سړی ښه کیږي او چې دا چا سره نه دی هغه دنیا او آخرت دواړه تباه کیږي. نو دا یو د نیکۍ دعوت د خیرخواهی دعوت هر مسلمان ته موږ او تاسو باندې لازم ده چې دا به فردن رسو چې یو فرد په مسلمانانو کې د اسلام نه بار پاتې نشي. او دویمه ترجمه دا ده چې ادخلوا فی السلم کافه دننه شئ په اسلام کې په داسې حالت کې چې دا اسلام ټولي. یعنی اسلام خدا یو مکمل ضابط حیات ته مکمل ضابط حیات ته دی کې
داسې هیڅ مسله نه ده پاتې شوې چې الله او رسول منګه هغې کې اغیارو ته منګه ګینې حواله کړي چې دا خبره منګ سره کمه ده دا تاسو د غیر الله نه والی. نو اسلام یو مکمل ضبط حیات دی څنګه چې قرآن کې الله فرمایي الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دا قرآن کریم دا صفحه اعلان کړی دی چې ستاسو دپاره الله وایي د نن نما ستاسو دین مکمل ک. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی او تاسو باندې خپل نعمتونه می پوره کړه. ورضیت لکم الاسلام دینا او تاسو دپاره په اسلام باندې راضي شوی ما با حیثیت دین. دا عزتمندو حذیفه زوی د یمان رضی الله تعالی عنه یو ډیر جلیل القدر صحابی دی او د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم رازدار دی. د منافقانو یو لوی پیرست ورته ورکړیو چې دا کسان په دې زمونږ په دې ملګرو کې منافقان دي دا ته ځان سره یاد ساته. هغه فرمایي چې د آیات باندې د هغه وضاحت راغلی دی چې الاسلام ثمانیة اسهم. اسلام اته برخې دی، اته د اسلام اته حصې دي او د اسلام اته سهمونه او قطعی دي. دا ټول به منل پکاري، دا ټول به ځان کې راوستل پکاري، نو اله بکار کیږي. بطور مثال حذیفه زوی د یمان رضی الله تعالی عنہ فرمایي الصلاة سهم. منځ یو برخه ده د اسلام. د اسلام په اتو برخو کې یو برخه منځ دی. نو دا دومره اهمیت لري چې دا اتمه برخه ده د اسلام. نو دا به په صحیح طریقه باندې کول پکاري. څنګه چې الله او رسول منګه ته هغې حکم کړی هغسې به پکاري. دویم هغې کې زکات دی. زکات د اسلام دویم سهم دی. هغه په عباداتو کې حصه و او دا په مالیاتو کې حصه ده د اسلام. والصوم سهم. روجا دا دریمه برخه ده د اسلام چې سړی د رمضان المبارک روجی نیسي. او والحج سهم. حج د بیت الله شریف دام یو برخه ده د اسلام. والعمرة سهم. او عمره د بیت الله شریف کول داوم یو ډیر لویه حصه ده د اسلام. والجهاد سهم. حذیفه زوی د یمان رضی الله عنه فرمایي والجهاد سهم. جهادم یو برخه ده د اسلام. چې د کوم خلاف نن په دنیا کې یو ډیر لوی شور مغول ساز دی او کفارو د جهاد نوم په دهشتګردۍ باندې کېښوده او زمونږ د اسلامي ملکونو منافقانو مشرانو ورسره دا ومانه اسلام ته دهشتګردي ویله. حالانکه اسلام حذیفه زوی د یمان وایي دا د جهاد برخه ده، دا د اسلام برخه ده، دا د اسلام حصه ده. او الامر بالمعروف سهم. خلق نیکو ترا بلل او په نیکو باندې خلق آماده کول او نیکو ته ترغیب ورکول، د نیکو په باره کې حکم کول دیتا امر بالمعروف وایي. دام یو مستقله برخه ده د اسلام. او والنهی عن المنکر سهم. حذیفه زوی د یمان رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نهی عن المنکر یعنی د منکراتو نه
د ګناهونو نه، د شرک او کفر نه، د بيدینۍ او بد عملۍ نه، د بد چلنۍ نه او د فحاشۍ او د عریانۍ نه، د سودخورۍ او د آرامخورۍ نه، د دې ټولو نه خلق منع کول. دا اتمه یو مستقله حصه د اسلام ده. او بیا حذیفه د یمان رضی الله تعالی عنه فرمایي وقد خاب من لا سهم له فی الاسلام، تباہ و برباد دی هغه څوک چې د اسلام صبره خالد سره نه. دا اسلام اته برخې دي. نو قرآن او فرمایل یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، اے ایمان والو دننه شئ په اسلام ټول کې. په داسې حالت کې چې اسلام د اته واړه سهمونه تا خپل کړي او د اته واړه حصې تا د اسلام خپلې کړي، په دې باندې ته کاربند شوی، د دې پابند شوی. دا حکم د الله له طرفه دی. او بیا دا اسلام دی. اسلام کې ځکه دننه شئ چې د قیامت په ورځ باندې مونځ به راځي، مستقله حصه ده. روژه به راځي، زکات به راځي، حج به راځي، عمره به راځي، جهاد به راځي. او دا ټول به وایي ربه موږ سپارش له راغلي یو. د منځګزارو سپارش به مونځ کوي، د روژهدارو به روژه کوي، د زکات ورکوونکو به زکات کوي. او داسې به د هرې حصې چې چا کړې ده نو هغه به د سپارش دپاره راشي. خو د الله طرفه به دا حکمي، هر یو ته به وایي ښه دې پېژنم، ډډې ته کښېنه، نن ورځ خطرناکه ده، په تا څوک نه خلاصېږي. یوازې د ټولو نه په آخر کې به اسلام راشي چې د کوم حکم موږ ته الله کوي چې ننوځئ پکې، دا اسلام به راشي. او وی با ربه انا الاسلام و انت السلام، زه اسلام ما او ربه ته سلامتیا ورکوونکی. الله به ورته ووایي چې اسلام زه دې پیژنم، نن به پتا باندې نیول کوم او پتا به نن پرېښودل کوم. اسلام چې تا ته چا په درون نظر باندې کتلی دي او ته د خپل ژوند مشغله او مشعل راه ساز کړی وي، نن به هغه پرېږدم آزاد به یو جنت ته وځي. او تا چې چا تا ته سلی نه دی کړی او تا د چا عزت نه دی درکړی، تا ته چا د عزت په نظر نه دی کتلی، تا ته چا کار نه دی ویلی، هغه به نن نیسما او جهنم ته به ورچوم. ځکه الله فرمایل یا ایها الذین آمنو، د ایمان خاوندانو ادخلوا فی السلم کافه، دننه شئ په داسې حالت کې چې اسلام ټول ومنئ. اس یو مشروع عمل د اسلام تاسو نه پاتې نشي. تاسو خبر یې موږ د اسلام یو څو مشروع کارونه کوو. نامه چې کوم ذکر کړه، یو پکې مونځ کوو، یو پکې زکات ورکوو، روژه پکې نیسو، او حج لم پکې کله کله ځو، او عمرې خو موږ کوو. خو چې کوم د کار شی دی نو موږ د هغې نه ډډه کوو چې هغه د الله د دې دین دعوت ورکول خلکو ته دي، چې هغې ته امر بالمعروف او نهی عن المنکر وایي. اویس قرنی رحمت الله علیه نن یو مولوي صاحب هلته په مړي کې کیسه کوله، نو اویس قرنی کیسه هم کوله. نو اویس قرنی رحمت الله علیه هغه د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم دربار ته نه وتلی، هغه د مور په خدمت باندې بندو، د مور په خدمت باندې، او مور بیماره وه او د هغې خدمت یې کو، نو د پیغمبر خدا دربار ته نه وتلی، نور مسلمان شوی. او دې وجې نه عمر رضی الله تعالی عنه یو ځل
پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم فرمایل کله اویس سره ملاو شي نو ځان له دعا وغواړه. دې معنا نه ده چې ګینه اویس چې کوم دی نو دا عمر نه لویه مرتبه وه. عمر خو په اسلام کې دویم نمبر دی، ابوبکر صدیق پسې نمبر دی، او لوی ولی الله او پیغمبر خدا ورته زیری ورکړی د جنت دی. او دنیا د هغه عدل او انصاف ته حیرانه ده. خو کله کله یو لوی سړی کشر سړي ته ویلی شي چې ما دپاره دعا وغواړه. دا حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په یو موقع کې ورته وویلې د فتح مکې نه لږ غوندې وروستو چې بنوی مستلقو سره جګړه وه او هغه کامیابي راله، نو حضرت عمر ویلي چې ما د جاهلیت په زمانه کې یو اعتکاف د یوې شپې په ځان باندې په بیت الله کې نظر کړی و، زه هغه کولی شم که نه؟ نو هغه ویل کولی شي. نبی علیه السلام ورته ویل چې عمره چې لاړ شي نو موږ په خپلو نیکو دعاګانو کې مه هېروه. اوس تاسو ګورئ د دوو کونو سردار جناب محمد رسول الله عمر رضی الله تعالی عنه ته وایي چې ما دپاره په هغه مقاماتو کې دعا وغواړه. نو ډېر لوی سړی کشر سړي ته ویل شي ما دپاره دعا وغواړئ، بلکې تاسو راغلي وړو ته وایئ چې دعاګانې موږ ته وکړئ، ځکه دوی دا ګناهونه نه کوي، دوی دعاګانې ډېرې ښې قبلېږي. هغه ویسې قرري خبره مې کوله چې ستاسو ذهن کې دا چېرته کیني نه چې دا د عمر نه ګینې غټ سړی دا دې لپاره مې نه ویله. هغه داسې تلی دی او په یو ځای کې اوبه دي، هغې کې خپې ورښکته کړي دي او خپه ناست دی. څوک پرې راغی چې اویس قرني کلی ولس او هر څه دي پرېښي او راغلی پرې شړه کې ناست دی او په اوبو کې خپې ورکړي دي. دا ولې؟ هغه ویل ما یو کار شروع کړی دی، دا کار چې څوک کوي که نه د هغه یاران او دوستان په دنیا کې نه پاتې کېږي. هغه ویل دا تا څه کار شروع کړی دی؟ نو اویس قرني رحمه الله فرمایل فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر لم يدعا للمرء صدیقا. خلق نیکو ته رابلل او خلق د بدونه بندول دا داسې خصلت دی، دا داسې کار دی چې دا په دنیا کې د سړي یارانې او دوستانې ټولې ختموي. که ته خلکو ته امر بالمعروف او نهی عن المنکر کې دا تندي بیا ترا وکړي چې هلکه پردی حق بخورئ، دا په چا چرته خلک موږ ټول پردی حق ولګوي. سود مه کوئ، زموږ ټول حکومت په سود باندې روان دی. نو دا ترخې خبرې دي. ما ته کله خلک وایي تا چېرته خوږه خبره په تقریر کې ونه کړه ترخې کې. ما چې د خوږو لپاره خو ډېر دي کیسې کوي لګیایي. نن یو مولوي صاحب هلته پاڅېده په شیخانو باړي باندې کې څونه کیسې وکړې مزېدارې. خو دا ته چا تپوس نه کوي چې مولوي صاحب دا په بخاري کې دي که په قرآن مجید کې دي، دا تا د کوم ځای نه دا کیسې وکړې؟ دا خلکو په لاسونو سازي کړي کیسې دي، ښایسته. چا مور مړه شي نو هغه ته دا کیسې کوي چې پلار یې مړ شي، هغې ته یې ویله نورې کیسې یادې کړي دي، او چې رور یې مړ شي نورې کیسې دي، که خور یې مړ شي بله کیسه را، که ښځه یې مړه شوی بله کیسې، او هغې لپاره ځانله کیسې دي. دا کیسې او په دې باندې زموږ عوام وایي سبحان الله. او چې څوک ورته هغه طریقه ښایي کوم چې محمد مصطفی به ویله، صحابه به ویله، ائمه مجتهدینو به ویله چې دین خپل کوي، دینه په دې دین باندې روان شئ، دا دین د من نه تر عنه پورې ټول ومنئ، نو دې ته څوک نه تیارېدل. الله رب العزت او فرمایل یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان. تاسو مه تابعداري مه کوئ د قدمونو د شیطان. اسلام کې دننه شئ، اسلام خپل کوي، او د اسلام په مقابله کې چې څومره شیطانی نظمونه دي او شیطانی لارې دي د دغې تابعداري به نه کوئ. خطوات اصل کې جمع د خطوتون ده،
او خطبه ما بین القدمین ته وایي ته د یوه خپه کېدي او اوچته کې هلته یې کېدي نو دې خپې د قدم او د هغه ځای په دې منځ کې دې ته خطبه ویلی کېږي دلته ته مراد د شیطان هغه مسالک او د شیطان هغه ازمونه او د شیطان هغه لارې او طریقې دي چې په هغې باندې انسان تباهي او بربادۍ طرف ته راولي او انسان پرې بربادوي ولا تتبعوا خطوات الشیطان تاسو تابعداري د شیطان د قدمونو مه کوئ او د طریقو باندې مه کوئ دا څومره د اسلام په مقابله کې چې په دنیا کې ازمونه دي که کمیونیزم دی او که سوشلیزم دی او که کیپټالیزم دی امریکي نظم چې ورته وایي امریکیزم دا کیپټالیزم دی او که نیشنلیزم دی دا ټول شیطانی لارې دي دا بکواس دی د دې ټولو سر دا دغه ته لګېدلی دی جهنم ته لګېدلی نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځلې ملګرو سره ناست و په ځمکه ناست دي په دې ځمکه باندې داسې یو نیغه کیله راښکله او بیا یې شپږ لارې کږې وږې د دې نه ویستې داسې شپږ دې طرف ته وویستلې او شپږ یې دې طرف ته وویستې او بیا یې صحابو نه تپوس وکړو ملګرو دا څه دي ملګرو دا څه دي جناب رسول الله صلی ته صحابه وایي یا رسول الله الله او رسول به دې خبري صحابه ډېر مؤدب خلکو چې کومه خبره به ورته نه وتله نو ځانه پکې خبرې نه کولې په زور به یې خبره نه سازوله ویل الله او رسول به دې خبري نبی علیہ السلام ویل دا نیغه لار دا صراط مستقیم دی دا الله لار دا دا زما لار دا او دا شپږ کږې لارې دي خو دا شپږ کږې لارې دي خو دا شیطانی لارې دي او په دې هر لار باندې یو شیطان ودرولی دی خپل مرید او خپل تابعدار او خپل سپی پې ودرولی دی او په دې صراط مستقیم چې څوک ځي هغه ته لاس ورچوي او دې کږو لارو ته راکاږي د دې کږو لارو سر جهنم ته لګېدلی دی او هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن دين الله دا سیده لار دا زما لار دا دا اسلام لار دا دا جنت لار دا دا دنیا او د آخرت د کامیابی لار دا دا زما لار دا او دا ورپسې دا نور لارې ولا تتبعوا السبل تابع نشئ د نورو لارو دا الله د دین نه بل خواته بوزي د دې وجه نه خپل ټول تعلق دا د اسلام سره کوي سلمان پارسی رضی الله تعالی عنه د پارس نه تللی د ایران نه او د اسلام په تکل باندې ډېر لوی مسافتونه هغه توی کړي یا نشم ویلی زه بیا ځان د هغه خبره ده خو په آخر کار جناب رسول الله سره ملاو شو ایمان یې راوړو د هغه نه به چا تپوس وکړو چې سلمان تاسو قوم څوک دی ویل اسلام ویل پلار دی ویل اسلام نیکه دی ویل اسلام ورور دی څوک دی اسلام هغه ویل څوک نه پېژنم اسلام پېژنم دا مې پلارم دی او دا مې رورم دی او دا مې هر څه دی زه اسلام پېژنم عزتمندو الله فرمایل چې د الله لار خپله کوي او د شیطانی لارو نه ځان وساتئ ولی الله هم دوست دی او شیطان هم دشمن دی نو هوښیار سړی دا دی چې د دوست په لار باندې به ځي او د دشمن د لارې نه به ځان ساتي انه لکم عدو مبین یقینا دا شیطان ستاسو دپاره دشمن ښکاره دی یو پټ دشمني هغه نه سړی ځان نشي ساتلی الله فرمایل چې ابلیس تاسو دشمن دی او په ډاګې در پسې ټوپک راغیستی دی وجدیم پریدیم نه تباه کوي او بربادویم جهنمیان در نه سازئ د دې وجې نه تاسو د شیطان لارې خپلوئ ما دا ښکاره دشمن دی د دشمن په لاره چې خپلوئ دا د بېوقوفۍ نښه وي دا د ناپوهۍ نښه ده دا د جهالت نښه ده او بیا الله فرمایل
فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. فإن زللتم كأخوة تاسو من بعد ما جاءتكم البينات پس داغینا چراغری تاسو ته ښکار دلایل د حقانیت د اسلام کتاسو اخوه دی دغه باطل لارو ته او دغه باطل ازمونو ته او دغه باطل دینونو ته پس داغینا چې تاسو ته ښکار دلایل براهین او دلایل د اسلام راغلی دي نو فعلموا ان الله عزیز حکیم بیا پوه شئ په دې باندې چې دی د دانسته تاسو د اسلام لار پرېږدئ او د بېدینۍ لار خپلوئ نو بیا پوه شئ په دې باندې چې الله زورور دی. ګورئ الله زورور عزیز معنا دا دی چې الله رب العزت څه کوي نو هېڅوک پکې رکاوټ نشي سازېدی. د هر چا نه به تپوس کوي او د الله نه هېڅوک تپوس نشي کولی. تاسې ورته چیف ایگزیکټو وایي هغه دی. دلته یو سړی پیدا شوی و په دې پاکستان کې څه پوره اصل او نسل یې معلوم نه و. پرویز غیر مشرف به یې ورته ویل. هغه ویل زه چیف ایگزیکټو نه یعنې معنا دا دی چې زه څه کوم ما نه به څوک تپوس نه کوي. د دې وجې نه دلته د ایم ایم ای حکومت اسلامي بل مرتب کول ته ولېږه نو هغه د کوناټي لاندې کېښودو دسخط یې پرې ونه کړ. دا خلک وایي د مریانو څه کړي مریانو را ډېر څه کړي خو په سر باندې شیطان ناست ولته خبره خو د اسلام آباد نه منظورېږي نو چې هلته به موږ ویوړه نه به د کوناټي لاندې کړه. دا چیف ایگزیکټو ده. اوس یې تپوس وکړه ستړی دی چیف ایگزیکټو له تللی دی پته به ورته وښیي چې هغه جامع حنفي هغه ماشومان جینکۍ او ماشومان هلکان شهیدان هغې څه کوي اوس. او حکیم دی د الله په هر کار کې حکمت دی. د الله هیڅ کار د حکمت نه خالی نه دی. هر کتاب باندې صحت راولي دی کې حکمت دی که بیماری در باندې راولي دی کې حکمت دی که مالدارۍ دی په دې کې حکمت دی که غریبي در باندې راولي په دې کې حکمت دی. هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الامر والى الله ترجع الامور. دا په دې حقیقت ځان پوهه کوي چې دا زندگی ډیره مختصره زندگی ده او دا زندگی ډیره زر خلاصیدونکې زندگی ده. دا ډیره بې وفا زندگی ده. دا دې په لار کې پرېږدي په لار کې غسل خانې ته به ننوځي او هلته ورسره دا بیکاټو کې لاړه به شي. ډیره بې وفا زندگی ده ډیره بې وفا دنیا ده. د دې وجې نه ځان د اسلام سره ټچ کوي او اسلام سره ولګوئ او د شیطانی لارو نه مکمله پرهیز وکړئ. ګورئ مکمل پرهیز وکړئ ځکه یوه ورځ را روانه ده او هغې ورځې ته د قیامت ورځ وایي او الله رب العزت به د حساب کتاب او د فیصلو دپاره په خپله راکوزیږي په خپله او د الله فرشتې به هم راکوزیږي. اول ملک والملا والملک على ارجائها فرشتې به په دې اطرافو د اسمان باندې ولاړي او الله به ذات ګرامی په خپله باندې راکوشي او د حساب کتاب دپاره او فیصلې به ټولې وکړي ټولې فیصلې نیکانو صالحانو ته به د جنت ټکټونه ملاو شي او بېدینو او بدعملو او مشرکانو او کافرانو ته به د جهنم ټکټ ملاو شي. فیصله به وکړي. د هغې وجه اصل کې دا ده چې د تمامو کارونو واپسي الله ته ده. څه چې کېږي دا ټول به د الله مخې ته ځي او د الله مخو ته به زمونږ او د دې خلکو پیشي چې مونږ نن د الله پر ځمکه د الله نظام غواړو
موږ په پاکستان کې اسلامي نظام غواړو د دې قرآن نظام غواړو چې کوم نه زه تاسو ته لګیا یم موږ د یو سړي دپاره منډې نه وو موږ د یو ډلې دپاره منډه نه وو موږ د یوې ډلې دپاره منډه وو چې هغه نوم یې مسلمان دی د مسلمانې ډلې دپاره منډه وو زمونږ یو دشمن دی چې کافر دی کاغه دهری کافر دی او کاغه عیسائی کافر دی او کاغه یهودی کافر دی او کاغه هندو کافر دی او کاغه سیک کافر دی دا ټول زمونږ دشمنان دي هر مسلمان زمونږ رور دی او هر مسلمان زمونږ خپل تن او ځان دی او د دې دپاره مونږ د الله نظام غواړو چې د مسلمانانو ته سوکالي راشي خوشحالي راشي دا غمونه پسخاکونه ختم شي دا مرګونه او دا قطع عام چې کم شروع دی دا ختم شي دا د یو بل عزتونه خرابول ختم شي دا د یو بل مال او دولت او دغه د سامان خوراک دا ختم شي او یو سپین سبا راوخیږي سپین سبا سید قطب شهید یو ځل یو مرګرو ته په یو ځای کې دا ویلي دي چې وان طوقتني جيوش الظلام فاني على ثقة بالصباح وی که د جهالت دا فوجونه مانه چاپېره شي د جهالت د اسلام نه علاوه چې اخوا څونه عزمونه دي دا ټول جهالت دی وان طوقتني جيوش الظلام که په ما باندې د جهالت او دا کفر دا فوجونه مانه چاپېره شي او ما پر خپل منځ کې راګیر کی فإني على ثقة بالصباح بیا هم زما په الله پوره اعتماد دی چې پرې تورو تیارو د جهالت کې د دې کفر او د بېدینۍ کې د دې ظلم او د بې انصافۍ کې د دې فحاشۍ او عریانۍ پرې تورو تیارو کې به الله سپین سبا د اسلام راوخیږي او د عدل او د انصاف نظام به قایم شي په دې دنیا کې داسې د عدل او د انصاف نظام به قایم شي چې پای کې به د یو بادشاه او د ګدا فرق بیانوي د بادشاه وا د ګدا او د بادشاه به فرق نه یو خبر ورته کوم په د حضرت عمر په دور خلافت کې د شام یو بادشاه راغی د 400 کسانو سره مسلمان شو غسانی بادشاه مسلمان شو حضرت عمر ورته الله حج ورځ لګي دی لکه ایثار شدا عجبو کې با ایمان خود راوړ خو ساجم وکړه هغه ول خدم مطاب کې بادشاه غسانی بادشاه ګرځي او د پزاری قبیله یو غریب سړی هم ګرځي مطاب کې چکر لګي هم حج کوي هم حج کوي شرط دا غریب سړی خپا د غسانی بادشاه په احرام باندې او په لنګ باندې خپا کې خدا غو غنۍ یلتا زحمي نو هغه لګي لش نو هغه خو هغه د بادشاه هغه نشه خو په دماغو کې وا نو راستون شو دا مخې ولو په هغه مطاب کې دا پوزه ولا پوزه ماته شو اوس عدالت عمری لګېدلې د پزاری قبیله غریب سړی راغی او حضرت عمر ته شکایت وکړ چې باچا خلیفہ د دې بادشاہ نه تاسو کا زما پوزه په سکه ماته کړه حضرت عمر او فرمایل چې دا رور دې سوي دا تابانه داوا کوي هغه یې راځي دا خو د بیت الله شریف حرمت ته او د بیت الله عزت مې وکړو کني دا سربت مال رکړې چې پر کم سر کې پوزا دا اوس درچا په دربار کې لګیا دی دا د رشوتونو دربارونه دي څه او دا داري چې دا فصل بټيري دي نن ستاري او سبا زما دي او بل اور د بل دي د سنو هغه عدل عمریو هغه د عمر دربارو پای کې حق چلیدو پای کې باچای او ګدای نه چلیدله نه پکې د غریب لحاظ چې قانون نه مستثنا شي او نه پکې د بادشاه او چا د قانون نه مستثنا شي ویل بادشاه سلامت غسانی تا زما په مخ کې اقرار وکاو چې تا دا کار کړی دی گواهانو ته پتا ضرورت نشته اوس تا لپاره دوه خبرې دي یا به دا خپل غریب رور راضي کې او یا به د ستا زما په دربار کې ستا پوزه ماتوي
ویل د ساره پورې ما ته اجازت شته، د ساره پورې. هغه ویل تا ته اجازت دی. د شپې د خپلو ملګرو څخه په آسونو سواره شو وتښتېدل او دوباره مرتد شو. دا عدل عمري و چې د پزاري قبیلې یو غریب مسلمان او هلته غساني بادشاه نه وی مسلمان دی، دا خو ډېر لوی لحاظ ساتل پکار و. مونږ چې صاحب مسلمان شوی دی دا کینې او پاسئ. هغه ویل نه، قانون ته به دا دواړه برابري. دا عدل الله نه غواړو او د دې سوال الله ته کوو او هغه خلک په دې ملک کې غواړو چې دا راولي. خپل اقتدار غمي نه وي چې زه د صدر شم او وزیر اعظم شم. دا شپه ورځ غمي چې په دې دا ملک به بچ څنګه شي، دا ملک به امن و امان ګواره څنګه ساز شي، دا ملک به په خپلو خپو باندې څنګه ودرېږي، دا ملک به د سودي قرضونو او د سودي نظام نه څنګه خلاص شي. هغه خلک دی خدای پاک راولي چې قرآني نظام راولي. د بد سړو موږ په 50 کاله کې ډېرې چهرې بدلې کړې او خیر هم د یو نم ونه لیده. د دې وجه دا ده چې کم شي باندې تا ته خیر رسي ته نه بدلې. دا نظام چې کوم انګریز راوستی دلته چې قرآن یې زمونږ لویل په جومات کې کېدی او کپړې ته ډېرې تاو کوي، نو که تاسو خیال کړی موږ 10 کپړې د قرآن نه تاو کړی وي. دا راته انګریز ویلي چې دې قدر دا دی چې 10 کپړې ته تاو کول ته کېده او دا اوس کچرۍ ته راوړي په دې په فیصلې کې. نو هغه قرآن چې هغې په جومات کې بند کړی دی نو نن هم بند دی او هغه کافرانه نظام چې موږ ته په هغه ورځ پرېښی نو نن هم دلته دی. او دا زمونږ او ستاسو په لار کې چې رکاوټ دي او شریعت په لار کې دا ټول د هغې غلامان دي، دا ټول د هغې چپړاسیان دي او دا د ډالرو غریبانان دغې ته ډېر زیات محتاج دي. د دې وجې نه ستا د ملک واک اوس هم د یهودو په لاس کې دی. ورلډ بینک او ایمف بینک چې کومه خبره کوي ستا وزیر اعظم کوي او ستا صدر یې کوي او بغیر د هغې نه هېڅ خبره نشي کولی. نو راځئ چې داسې نظام دپاره کار وکړو، راځئ چې داسې نظام راولو چې د هغه نظام په نتیجه کې موږ او تاسو ټولو ته به ازادي میلاو شي. موږ به د الله او د رسول پابند یو او د انسانانو د غلامۍ نه به موږ او تاسو خلاص شو. نو عزتمندو قرآن کریم کې الله فرمایل یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة، اے ایمان والاو دن شئ په اسلام ټول کې، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، مطابق کېږئ د قدمونو او د لارو د شیطان، انه لکم عدو مبین، یقینا دا شیطان ستاسو دپاره دشمن ښکاره دی. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البینات، که وښویدئ د درستې لارې د اسلام نه پس د هغې نه چې راغلي تاسو ته ښکاره دلایل د حقانیت د اسلام، فعلمو پوه شئ. ګورئ دا یره ده، دیتا وعید وی. فعلمو پوه شئ ګورئ ان الله عزیز حکیم، الله زورور حکمت والا دی. هل ینظرون، دا خلک انتظار نه کوي دا سس چې کېږي د شریعت په راوستلو کې او دا بانې ځان له سازئ. هل ینظرون هل ینتظرون، دا سس خلک دا انتظار نه کوي الا ان یأتیهم الله فی ظلل من الغمام، مگر دا چې راشي دوی ته الله په هغه سورو د وریځې کې. غمام وریځې ته وایي او ظلل سوري، د وریځو په سوري کې الله راکوشي، والملائکتو فرشتې به راکوشي، وقضی الامر او فیصله وشي، د تمام کار د خلکو فیصلې وشي، نیکانو سره او بدانو سره ټولو سره الله حساب کتابو کې، او کم چې د خیر خلک دی هغې له خیر ورکي او کم د شر او فساد خلک هغې له شر او فساد ورکي. وإلی الله ترجع الامور، خالص الله ته واپسې د تمامو کارونو ده. نو الله رب العزت دې موږ او تاسو په قرآن عظیم الشان کتاب باندې پوهې کړي او د دې سره سره د الله موږ له په دې باندې د کامل مکمل عمل کولو توفیق راکړي. قرآنی نظام د شریعت نظام دی الله په ګرد دنیا کې او خاص کر پاکستان کې راولي. دې له سو کار کوي الله دې کامیاب کی، سو کې مخالفت کوي الله دې ورته هدایت کی، که بد قسمت ای الله دې تباہ کی. خدای پاک زموږ د پاکستان د اسلام په رنګ کې رنګ کې، د قرآن په رنګ کې رنګ کې، د شریعت په رنګ کې رنګ کې، خدای د دې
شریعت د نظام د وجې نه قودې کې استحکام راولي، دا ملک خود کفیل کې خدای دا ملک د امریکې او د یهودو د غلامۍ نه او د ورلډ بینک او د IMF بینک د غلامۍ نه الله مونږ خلاص کې. الله مونږ زمونږ را مشران دا هم د دې غلامۍ نه خلاص کې. الله ستا بندګان دي، کلمې ویلې ده، ګناهګار به خدای زمونږ ټولو زړونه دا ستا حبیب وایي چې دا ستاسو د دوو ګوتو په منځ کې دي. الله پر خپلو ګوتو دا د زمونږ د اړونه د خپل دین طرف ته راواړې او دا بېدینۍ طرف ته الله مونږ ماړې. زمونږ ټولو زړونه د پاکستانیانو نارینه او زنانه، مشران او کشران، هلکان او جنکۍ، ټول الله تعالی د هغې دا زړونه خپل دین طرف ته راواړې او د هغې په نتیجه کې په پاکستان کې مکمل د شریعت نظام راولي او زمونږ دا تمام کړمې او دا تمام مصیبتونه او دا تمام حاجتونه الله د اسلامي نظام په رڼا کې حل کې او د دې کافرانه نظام نه، د دې سودي نظام نه، د دې انګریزانو د نظام نه الله موږ زر تر زر خلاص کې. الله زمونږ څونه بیماران دي د مسلمانانو الله تعالی هغه ټولو ته شفا کامله عاجله ورکوي. زمونږ د جان نثار دي والده صاحب بیماره ده او تکلیف دی او ډېر په هسپتال کې په دای کې داخله کړې ده، نو په اخلاص ورته دعا وکړئ. مونږ الله ستا د رضا لپاره دا درسونه کوو، الله د ستا د رضا لپاره دا درسونه اورو. خدایه زمونږ دا سوال قبول کړي، دا روغه کې د خپلو بچو د دعا دپاره او د خپل بندګۍ او عبادت دپاره او ټولو بیماران د اهل اسلام ته الله شفا کامل عاجله ورکړي. زمونږ څونه مشران زنانه نارینه وفات شوي الله ټولو بخې. یا الله زمونږ کشران نیکان صالحان کې، مشران په صراط مستقیم د اسلام باندې مضبوط او محکم کې. یا الله زمونږ د ټولو په حالت باندې رحم وکړي، خاتمه زمونږ د ټولو په ایمان کې. زمونږ دا درس دقسې کامیاب کې او د ملګرو په زړونو کې دې اهمیت پیدا کې چې ملګري د ځان سره نور خلک هم راده کړي او دا کار خیر چې څومره خورېږي نو موږ او تاسو اجر به پکې ډېرېږي. الله دې زمونږ د اجر ډېرېدلو دپاره زمونږ دا درس نور هم کامیاب کړي. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا